د افغانستان یو ورور راته اوس فریاد کوو چې زما مور به ژوندی وي او که مړه به وي هېڅ راته پته نه لګي او وي سخت په تکلیف کې یم. را سره اوس لایو کې ناست وي. پرون د غرمې مې په افغانستان کې ورور سره خبرې وشوې. هغه وایي چې ابیا ډېره سخته ده، بیماره ده، په ورکوټ روغتون کې مداخله کړې وه، خو هغوی راته اجازه راکړه چې بس اوس دې کې نور د دې علاج نه کېږي او دا ډېره سخته ده، تاسو دا غټ روغتون ته بوځئ. ما ورته وی چې ښه پیسې درلیږم. ما ته یې اورېږه پیسې مه رالیږه، زه د یو ملګري نه اکاونټ نمبر رالم، زما اکاونټ کې مسله ده، هغې ته پیسې راولېږي. ما ورته ښه. زه ورته په انتظار چې اکاونټ نمبر یې رانه لېږه. بیا مې ورپسې زنګ ووهه، واټساپ بند و. بیا مې ورپسې لوکل چې کوم سیم ته کال وي، سیم ته زنګ وي، هغه مې ورپسې ووهه، هغه هم بند و. بیا مې نور ملګرو ته چې کوم دي زنګونه شروع کړل په هېواد کې چې کوم وو، هغوی نمبر یې بندې وې. بیا خبر شوم چې امر شوی دی چې په افغانستان کې انټرنیټ بند دی. وی سخت داسې د خپو نه مې ځمکه وتښتېده چې تاسو ته زه ویلی نه شم. وی اوس دې نیم خبر دی حالاتو کې چې مور مې ژوندی ده او که مړه ده. وی بېګا شپه په ما د قیامت تېره شوې ده، ټوله شپه مې خوب نه دی کړی، سترګه مې نه ده پټه کړې، اوړېدم به چې یا الله ابیا به ژوندی وي او که مړه به وي. وی دومره په تکلیف به ما دا وخت روان تېرېږي. وی زما هېڅ قسمه رابطه چې کوم د هېواد سره نه کېږي چې څه لوبه روانه ده څه نه ده روانه. ډېر زیات تکلیف کې وو. یقین وکړه خبرې هغه کولې او جړه ماله راغلې وه چې خدای پاکه دا تکلیف زه څنګه طریقې سره کم دروغ ورته ووایم، رښتیا ورته ووایم، څه ورته ووایم. زما دغه حکومت واکدارانو ته اپیل دی، منت دی، گزارش دی، درخواست دی چې د الله نه ویریږئ یار، دونه غټ ظلم خو مه کوئ. دا په میلیونو خلک بهر نه ناست دي، دا به خلکو سره رابطې څنګه کوي. دې نه علاوه که چېرته قدرتي آفت راغی، حادثه راله، زلزله، سیلاب راغی، خدای مکه الله مکه دا خلک په مخ کې رابطه څنګه کوي. ټول چې کوم دی ماشومانو په کور کې تعلیمونه حاصلول په انټرنیټ هغه هم ورته بند کړل. ټول دفترونه، بینکونه د انټرنیټ ته وجې بند دي، هایي هوټلې هر څه. دا ولې یار تاسو له دا مشوره چا درکړې ده؟ موږ پښتون ډېر بدبخته قام یو، کله بل زوروي کله خپل زوروي، چې دا ولې یار